عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق النبي رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور. وقد بنت الملوك لها قصورا فلم يبق الملوك ولا القصور. يا من بدنياه اشتعل قد غره طول الأمل. أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام زما ډېرو قدرمنو عزتمنو مسلمانانو ورونو او ډېرو قدردانو او عزتمندو مېلمنو، زکام غوندې اثر دا سینه مې خوږېږي نو نن دې اراده بیان ته نه وه، په دې وجه لږ لیټ هم راغلم. خو چې دې مېلمنو ته مې وکتل چې دومره لرې د ځای نه راغلي دي او دی خو دې ته راغلي دي چې څه واورو. ګنې لمونځ خو دی خپلو خپلو کې هم کېده او خوا کې هم کېده. د دې جومات کې فضیلت نه دی چې دې جومات کې مونځ ثواب ډېر دی، ګنې هلته کم دی. خو صرف په دې خاطر چې دلته کې څه به واورو او چې بنده څه واوري نو الله پاک ولې د عمل توفیق هم بیا ورکړي.
نو په دغه وجه باندې خفه کېږئ به دلته غوندې وخت یو حدیث دوه حدیث ستاسو وړاندې بیانوم مختصر او د الله نه به دعا کوو سوال به کوو چې الله به موږ ته عمل راکړي او انشاءالله نن به په دغه دغه باندې اکتفا کوو عزتمندو ما چې کوم حدیث تاسو وړاندې تلاوت کړو مشکات شریف د کتاب الایمان دا لومړی حدیث نبی علیہ السلام فرمایي الایمان بضع و سبعون شعبہ ایمان څه د پاسه اویا حصې دی د ایمان څه د پاسه اویا برخې دي کمزور ایمان درمیانه ایمان اعلی ایمان او ایمان سره د ایمان مطابق د هغې مطابق عمل هم وي د مضبوط ایمان والا خلکو ډېر ښکلي نیک عملونه چې مضبوط ایمان د چایي هغه په خپل سر باندې هم پروا نه کوي د الله په لار کې سر هم ورکوي چې مضبوط ایمان یې د صحابو مضبوط ایمان نو هغه یې د تورې مخې ته به داسې د غشو مخې ته به داسې ورتلل چې هېڅ یاره به یې پړه کې نه وه او داسې د مضبوط ایمان والا چې هغه په مال باندې هم پروا نه کوي په لکونو روپۍ اشرفای او دراهم او دنانیر صحابه کرامو د الله په لار کې ورکړي دي حضرت علي صاحب په موږ کې ولاړ دی او سوالګن دي سوال وکړو ګوتې یې اچولې وه دا سیده غوندې داسې کړه ور ویې غورځوله ورته داسې وخت کې بیا هم هغه د الله په لار کې ورکړه کوله نو دا مال هم بیا بنده ته د الله نه خوږ نه چې ایمان مضبوط وي او د مضبوط ایمان والا سړی چې دی په اولاد باندې دی په مال باندې دی په کور باندې دی په ځمکه باندې دی په هېڅ باندې پروا نه کوي د الله په رضا باندې دا هر څه قربانوي ځکه چې ایمان مضبوط دی چې ایمان څومره درجه کې کمزوری کېږي دومره درجه کې د بنده عملونه هم کمزوري کېږي چې څومره ایمان کمزوری شي کله چې ایمان ډېر کمزوری شي فرض مونځ بیا بنده ته ګران وي د منافقانو په زړه کې ایمان نشته نو فرض مونځ ورته ډېر ګران دی الله فرمایي واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالى چې دی مونځ ته پاسي نو درانه کېږي او دی سس پس کېږي مونځ ته یې کابو نه کېږي ډډ یې نه لګي نو عزتمندو ایمان څه د پاسه اویا حصې دی نبی علیہ السلام فرمایل د دې اوچته حصه د ایمان چې ده هغه کلمه د لا اله الا الله ده لا اله الا الله محمد رسول الله مطلب څه دو خبرې منل دي یو د الله یووالی منل دي او بل د نبی علیہ السلام پیغمبري منل دي لا اله الا الله معنا د عبادت لایق بغیر د الله نه بل هیڅ نشته نو شرک په دې کې د شرک نفي وکړه د الله وحدانیت ثابت شو د الله توحید ثابت شو نو د ایمان او دویمه خبره په دې کلمه کې محمد رسول الله راغی چې محمد علیه السلام د الله رسول دی چې تا دا ومنل چې الله ایک یو ذات دی نور څوک نشته او دا دې ومنل چې محمد علیه السلام د الله حق پیغمبر دی او نور پیغمبران د دنیا سوراتونه نشته نو دې منلو مطلب دا دی چې الله سویلی دي دا ټیک دي دا به کوم او چې څه نه منع کړی دا ټیک ته دی نه به زه منع کېږم او د الله پیغمبر چې د کومو څیزونو ویلي دا به کوم او چې د کوم نه منع کړی د هغې نه منع کېږم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الله فرمایي چې پیغمبر ته څه درکړل ویې منئ ټینګ کوي هغې باندې عمل وکړئ چې څه نه منع کړی د هغې نه منع شي لړومبی د ایمان اوچته درجه د حدیث کې راغله چې هغه کلمه د لا اله الا الله ده او کمه درجه د ایمان چې د هغه څه شی دی هغه اماطة الاذى عن الطريق کم نه کم درجه د ایمان دا ده ایمان پکې لږ څه ناصرتی وي نو د هغې علامه دا ده چې دی به د لارې نه د ضرر شی لرې کوي اماطة الاذى عن الطريق لرې کول د ضرري شي د لارې نه دا د ایمان کمه درجه ده نو په لاره کې څه ډکې دی غنه ده ګټه ده داسې یو ګټه ده چې هغه ټکره ورکوي بنده ده داسې یو کنده ده چې په هغې کې
یره ده چې څوک راپرېوځي او یو سړی د هغې د سمولو د هغې لارې د صفا کولو د هغې ډکې د لرې کولو د هغې ګټې د لرې کولو کوشش وکړي نو دا د ایمان علامه ده. په مفهوم مخالف سره ته دا معلومه شوه چې لاره کې داسې قسم څیزونه جوړول چې د هغې په وجه باندې ته خپلې دیوالونه خپل ځای راګیر کړي او لارې ته ځای پرې نه کړي او بیا کور ډکوندې ډېر وکړه او بیا ورته ډبې په لاره کې وتړئ نو د لارې نه د ضرر شی لرې کول د ایمان علامه شوه. نو په لاره کې د ضرر کېښودل ضرري شي کېښودل د څه شي علامه شوه خپله شوه. نو د لارې نه د ضرري شي لرې کول دا د ایمان علامه شوه. نو دا د یو لوی ظلم دی چې څوک لاره کې ډبې تړي. لاره کې مثال په طور داسې طریقې سره بریکري چې د هغې په وجه باندې تکلیف رسي. مثال په طور داسې ناکاره او داسې ټکره بریکر دی جوړ کړو. یو خو پوس بریکر دی 2-3 فوټه کې پروت دی هغه خو ډېر ښه دی په هغې وجه باندې هغه تیز رفتاري لږه کمه شي. موټرسایکل والا هلکان دي ډېر تیز دي چې تا ورته لوی بریکر جوړ کړ نو دی به ورته روکېږي. یو داسې بریکر وي چې هغه تا په لاره کې وتړو نو هغه داسې ټکره ده داسې یو ډپه ده چې په هغې باندې څاروی نه شي اورېدی. خراب یو خرګاډی پرې راکاږي نو خراب یې خرګاډی نه شي ور اړولی اړمېږي ورته. کله کله داسې وشي دروند خرګاډی وي په هغې کې بوجای وي چلای وي یا نور غنم وي نور شي چې یو رشکه پې تېرېږي او سر په هغې تېرېږي نو سر اوچت کړي زنانه ته ښکته پرېوځي. دا داسې قسم شی په لار کې کېښودل دا ډېر سخت جرم دی ډېر سخت ګناه دی. یو داسې طریقې سره ویل کولي چې هغې ته لاره کې ورتونکي ته ګاډي ته خرګاډي ته اسپې ګاډی ته بني ادم ته څه تکلیف نه ورکوي او تیز رفتاري دفع کوي نو دغه یو ښه طریقه ده ښه سوچ دی. بله دا چې انما الاعمال بالنیات ته چې یو شی کوې نو نیت سره خبره ده چې دی په کم نیت باندې کوي. نو محترمو دې حدیث کې راغلل چې د ایمان کمزوري علامه اماطة الاذى عن الطریق د لارې نه ضرر شی لرې کول دي. ورپسې یو ټکی بل دی په دې حدیث کې هغې کې زما مطلب هغې کې دی هغې کې نبي علیه السلام فرمایل والحیاء شعبة من الایمان. حیا چې دا نو دا د ایمان حصه ده. د ایمان اوچته علامه لا اله الا الله ده. کمه درجې د لارې نه د ضرر شی لرې کول دي خبره خلاصه شوه. ورپسې یو سیوایي خبره نبي علیه السلام ذکر کړه. داسې خبره چې هغه مخکې په دې حدیث کې راغله لکه د ایمان اوچته علامه لا اله الا الله ده. نو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې ومنل نو په دې کې دا ټول د نیکۍ کارونه راغلل چې الله او پیغمبر کوم حکم کړی دی ټول د بدای کارونه پکې راغلل چې نبي علیه السلام الله ته منع کړی ده. خو نبي علیه السلام ورپسې ځان له بل د یو شي ذکر وکړو والحیاء شعبة من الایمان. حیا چې نو دا د ایمان یو حصه ده. نو د حیا دا خبره خاصم په لا اله الا الله کې راغلې ده. خدای بیا ذکر کړه د څه دپاره دې ته تخصیص بعد تعمیم ویل کېږي. دا د اهتمام د وجې نه د یو شي د عظمت د وجې نه خلک چې راشي او اواز وکړي مثال په طور د جومات کې اواز وکړي چې تاسو ټول زما مېلمانه یئ او بیا پکې د یو کس ته وایي چې فلاني ګوره ته به خامخا راځې نو دا فلانې خو په دې ټولو کې راغله دته چې بیا دوباره وایي دا د څه دپاره تخصیص دپاره د اهتمام دپاره د ده د تعظیم دپاره چې ګوره ته ډېرو خاص وکړې. دغه شانتي په دې حدیث کې چې نبي علیه السلام فرمایل الحیاء شعبة من الایمان دې کې علامه دې ته شوه اشاره دې ته شوه چې دا حیا دا یو ډېر اهم شی دی. عزتمندو الله ذوالجلال موږ تاسو کې حیا راولي. یو حدیث مې ته دا بیان. بل حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راوي دی فرمایي حضرت شیخ زکریا رحمت الله علیه په ځای د صدقات کې هم راغستی دی. نبی علیہ السلام فرمایل حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمائی 15 سیزونه دي نبی علیہ السلام فرمایل 15 سیزونه دي چې کدا پتا سو کرالل نو تاسو ډېر برباد شئ او زه پناه غواړم د الله نه چې پتا سو کې دا 15 سیزونه راشي. الله دې موږ ته 15 نه وساتي. 15 سیزونه کم دي توجه سره واورئ دا حدیث درته بیانوم بیا خبر چټي. نبی علیہ السلام فرمایل لومبه په دغه 15 سیزونو کې بے حیايي ده.
کله چې بې حیایي ډېره شي، کله چې په قوم کې په امت کې بې حیایي ډېره شي، نبی علیه السلام فرمایل چې دا 5 څیزونه په تاسو راغلل نو 5 قسمه مصیبتونه به در باندې راځي. که دا 5 کارونه په تاسو کې را پیدا شو نو 5 قسمه مصیبتونه او پریشانۍ تکلیفونه په تاسو باندې راځي. او زه پناه غواړم چې دا 5 څیزونه په تاسو کې راشي. په هغه 5 څیزونو کې لومبی شی نبی علیه السلام فرمایل بې حیایي ده. کله چې په کوم قوم کې بې حیایي راله، په کوم بنده کې بې حیایي راله، په کوم سړي کې بې حیایي راله، په کومه ښځه کې بې حیایي راله، په کوم کور کې بې حیایي راله، په کوم محله کې بې حیایي راله، نو نبی علیه السلام فرمایل په داسې قوم باندې به بیماری ناشنا راځي. چې کله بې حیایي ډېره شوه نو بیماری به راشي او داسې بیماری به راشي. نبی علیه السلام ورپسې وفرمایل چې داسې بیماری به چې د هغې نوم به دی نه اورېدلی، د دوی مشرانو به یې نوم نه اورېدلی. عزتمندو دې ته تاسو خپله سوچ وکئ چې بې حیایي ډېره شوه، کوم ځای ته بې حیایي ورسېده؟ زمونږ او ستاسو معاشره کې بې حیایي کوم ځای ته لاړه؟ دومره حد ته ورسېده چې هېڅ غیب نه دی. که یو پردي هلک پسې پردی جینۍ په موټرسایکل کېږي، داسې غیب خبره څوک نه ګڼي او ورسره روانه ده، ګپ لګوي. که لاره کې 2 پردي هلکان جینکۍ روان دي او خپله کې ګپ لګوي، څه عیب نشي ګڼلی. که په سیټ باندې ورسره ناست شي، څه عیب نشي ګڼلی. مخلوط طرز تعلیم د انګریز راووته، په یونیورسټو په کالجونو کې ګډ وډ هلکان او جینکۍ ناست دي، څه عیب نشي ګڼلی. نبی علیه السلام فرمایل کله چې بې حیایي دې حد ته ورسېده چې ښکاره باره ګناهونه کېږي او څوک ورباندې پروا نه کوي، په چا بد نه لګېږي. سردار کونینو فرمایل داسې مرضونه به په دې قوم باندې الله راولي چې دی به یې نوم قدر ته نه اورېدلی. عزتمندو دا مشران در کې ناست دي، دی نه تپوس وکئ، دی د خپلو مشرانو خبرې اترې وکړي چې په هغه وخت کې حیا څومره وه، نو په هغه وخت کې مرضونه چېرته وو. دا د تجربې خبره ده. حدیث کې چې کومه خبره راشي هغې کې به شک نه کوي، خو لکه دا خو ډېر مشرانو لیدلي هم دي. عزتمندو دومره حد ته حیا وه او دا ماته هم لږ ډېر یاد دي. دومره اندازه کې حیا وه چې د جینۍ به واده و، نو هغه جینۍ چې واده به نېټه کېښوده شا به بیا کور کې نه وه، هغه بابا کره، ماما کره، کاکا کره یو ځل بل ځل هغې شپې کېوري. دا به حیا وه هغې کې چې خپل کور کې وروڼه مې دي، پلار مې دی، خویندې دی دي او دی چې ګورم او ما ته ګوري، خوند به یې وله نه ورکو. عزتمندو الله ذوالجلال په هغې کې چې دا حیا وه چې هغې بسار مثال په طور ضرورتو د هغه د ځان د پاکولو، نو هغې به چېرته سوچ کو چې کوم ځای به چېرته دا دا اوس دا د لږ وخت خبره ده چې کوم ځای ته به چپړې ته ځم، کوم ځای چې ترته زه به یو چینې ته ځم چې داسې شپه کې نیمه کې پاسم چې ما څوک ونه ویني. داسې ناروا خو نه وو که چا لیدلی وی. حیا وه پکې عزتمندو، حیا وه. او چې هلک به چا په واده کې نه لیده، هلک جینۍ خو پرېږده، هلک به چا نه لیده. او بیا به مور اکثر د شپې به په کور کې پټه پرته وه او کتل به چې هلک کور ته راځي که نه راځي، چې دی په دې واده خوشحاله دی که نه دی. هغه به ورته پټه په ګولي کې چېرته پټه یو ګوټ کې ناسته وه، کور کې به ناسته وه، چېرته بل ځای به یو ډبې شاته ناسته وه او ګډ پټ پټ به یې کتل چې دی څه وخت راځي. دی به هم د حیا د وجې نه په نیمه شپه کې راته، کور ته به نه راته. او چې به راغی مور به ولي د مور به لړه بېغمه به اوږده شوه او شکر به ورته الله شکر دی بچی مې خوشحاله دی. دومره هم چا نه وي په خوله چې زه خوشحاله یم او زه خفه یم. دومره حد ته حیا. او دا خبره چې ما وکړه دا د مشرانو نه بیا تپوس وکړئ چې دا دغسې وه او که نه وه. دومره حد ته حیا وه. نو عزتمندو چې دومره حیا وه په هغه وخت کې، دومره حیا وه، نو هغه وخت کې دا بیماری نه وي. غټه بیماري چې راووته نو هغه دا ټیږي راووته، نری مرض به ورته وي، بیماری نه وي. بس ته به ټوخی معمولي هغه دغه هغې د شمکې او یا شوکدانې ډینګلی الله تعالی به صحت ورکړو. چې بې حیایي ډېره شوه او د ډېرې ته څه صفت وکړم چې څومره ډېره شوه، تاسو خپله وګورئ، تاسو خپله وینئ ګورئ. او په دې جیب کې چې زمونږ دا کومه بې حیایي پرته چې دا نټ د هلکانو ولګئ چې څه قسم فحش دی نو دی یې ورباندې ګوري، چې څه قسم بې حیایي ده نو دی یې ورباندې ګوري. نو چې بې حیایي ډېره شوه، عزتمندو دې کشرانو کې به دومره حیا وه د مشرانو په مخ کې به یې خبرې نه کولې.
کښې ته به هم نه کېناستل، په ځمکه به کشر ناست و مشر به په کټ کې ناست و. دومره حیا وه نو چې حیا لړه محترمو. نو بیمارو ته وګوره چې داسې قسم بیماری راووتې. حقیقت دی چې نوم یې مشرانو نه دی اورېدلی. ایډز دی. څوک یې څه پېژني مشران په ایډز څه ته وایي. مثال په طور ګردن توړ دی، مثال په طور تور زیړی دی. یو زیړی و او هغه به هم چې په چاراغې وې لاړ شه میاګانو کره کونډې ته لاړ شه، زیرې ته یو دی بل دی لاړ شه چې در باندې دم واچي ویې لړي. وبې لړه چې واپس به راغې نو یې دم یې راباندې وشو، بس اجازه کې راغې ما به ښه شو. عزتمندو اوس څو قسمه زیړی پکې راووته او زیړی لړلی کېږي نه، لړۍ به نه لړۍ به دی، ختمۍ به دی. داسې حد ته راووتل، داسې تور زیړی، داسې کینسر راووته او بیا په کینسر کې څو قسمونه راووتل، داسې ایډز راووته، داسې یاره ګردن توړ راووته او داسې مرضونه پکې اوس راوځي نوي نوي چې د هغې وروسته سوچ فکر نشته، د چا په ذهن کې نه راځي. لکه مثال دا اوس چې کومه وبا راله، دا چې اوس کومه خبره کرونا راله. کرونا څه ته وایي؟ دا څه شی دی؟ عزتمندو دا زمونږ بې حیایي ده، دا زمونږ بې حیایي ده. نو په حدیث کې لومبۍ خبره راله د څه چې کله بې حیایي ډېره شي، نبي علیه السلام وفرمایل په خلکو کې به داسې بیماری را پیدا شي چې دی به نوم هم نه وي اورېدلی. یو شو. دویم نبی علیه السلام وفرمایل چې کله په ناپ تول کې کمی بیشی راشي، په اخیستلو خرڅولو کې، په ناپ کولو کې، په تللو کې، په دې کې دا کټ کټ کېږي، دوره ته پلانې کټ وکړه، دوره دا کټ وکړه، په تول کې کمی زیاتې کوي، په تول کې کاڼي کې روانې وکړي. ما ته هغه ورځ دې ځای یو دوکاندار نیم کیلو واچو، بل طرف ته ورسره نیم کیلو واچو، یو بلې ورسره نیم کیلو واچو، نو هغه نیم کیلو سپکو، بیا ورسره بل نیم کیلو کېښود، نو هغه ورسره برابر او یو شان د اوسپنې. هلکه دا څنګه چل دی چې دې کې دا 100 ګرام کم دی، د نیم کیلو او دا پکې کم دی. نو په ناپ تول کې کمی بیشی چې نبي علیه السلام فرمایل الله پیدا شي، نو په دغه قوم باندې به کاکساري به پرې راځي، قحط به پرې راشي، لوږې به پرې راشي، رزق بني، اوړه بني، غنم بني. او دویم به په دې قوم باندې چې په ناپ تول کې کمی زیاتې کوي، په تللو کې، په ناپ کولو کې، نو په دې باندې به ظالم مشر او ظالم بادشاه مسلط شي. داسې ظالم وایي چې اس طرز به په دې قوم نه راځي، کریکې به وایي قوم، چغې به وایي، د لوږې نه، د تندې نه، د ګرانې نه، د سختې نه چغې به وایي، خو پروا به یې نه وایي زما خپله بادشاهي دې چلېږي زه په چا څه کوم. دا د خدای پیغمبر فرمایلي دي. دوه خبرې شوې، ټیم ناوخته یې ده. درېیمه خبره نبي علیه السلام فرمایل کوم قوم چې زکات بند کړي، درېیم نمبر چې کوم قوم زکات بند کړي نو په دې قوم باندې به باران نه کېږي. دی به باران غواړي نه به کېږي، چغې به وایي نه به کېږي، دی به زارای به کوي ودي به باران به نه کېږي، او چې بیا کېږي هم نو بې وخته به کېږي، زیات به کېږي. داسې چا به بل طرف ته روانې کوي، نقصان به کوي. بارانونه سموده مخکې موږ غوښتل، بارانونه نه وو. که ستاسو خیال وي چغې به خلکو وایي خدای باران، خدای باران، باران نه و. چې شروع شو داسې طریقې سره بارانونه شروع شو چې سوات سره یې کومه نخره وکړه، کراچۍ سره یې کومه نخره وکړه، سند سره، بلوچستان سره یې کومه نخره وکړه. زموږ په دې علاقه فصلونو ته یې څومره نقصان ورسو. عزتمندو د الله پیغمبر فرمایل چې کله قوم زکات بند کړي، زکاتونه نه ورکوي، دغه قوم باندې به الله تعالی بارانونه بند کړي. درې شوې. څلورم د الله پیغمبر فرمایل کوم قوم چې وعده خلافي شروع کړي، انو په واده باندې پروا نه کوي، بلکې دا به د ځان د خلاصولو د بل له دوکې ورکولو یو طریقه وي. زه به تا سره ښه واده وکړم، فلاني ټایم به راځم، یا ته سبا فلاني ټایم راشه، زه به تا له خپل قرض در کوم، پیسې به در کوم، مزدوري دې پاتې ده، ته هم سبا نه به په فلاني تاریخ راشه در کوم به. او چې ته حق ولړې، زه بل ملګری سره راغی، تا خو درته ووایي چې سبا نه بله راشم، تا سره به سبا نه بله پیسې به ورکړې، زه مړه وایي ګرځه، ځه جک دې وایي ګرځي دی. دا خو دې ماته دوکه کړو. نو چې کله په قوم کې وعده خلافي ډېره شوه، څلورم نبي علیه السلام فرمایل چې وعدې پروا نه کوي، نو په دغه قوم باندې الله رب العزت په یو بل مصیبت مسلط کړي. څه مصیبت به پرې مسلط کړي؟ نور قومونه به په دی مسلط شي، هندوان، کافران،
انګریزان، یهودیان، نصرانیان، اسرائیل، دا قسم قومونه به په دې مسلمان قوم باندې مسلط شي. دی به لکه د دغه وال خوري، سر به ورته کته کړی، هغوی به پرې راایښي. دا څلورم. دا هم تاسو وګورئ چې مسلمان چې به کافر نوم واورېده نو کافر به رېږدېده، او اوس مسلمان چې نوم واوري وایي خو څو پر طاقت ته که راغی مونږ به تین تېره کړي، مونږ به تباه برباد کړي. نو عزتمندو چې کله یو قوم د واده خلافي شروع کړي او د وعدې پروا نه ساتي، د وعدې دومره الله ذوالجلال حکم اوفو بالعهد اوفي بعهدکم، الله وایي په خپله وعده وفا وکړئ، زه به هم تاسو سره چې ما کوم وعده کړې زه به هم وفا وکړم. او نبي علیه السلام فرمایي لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له. کم سړی چې امانت خیال نه ساتي ځکه ایمان نشته، او کم سړی چې د وعدې پروا نه ساتي نو د دین نشته، ځکه دین نه که دی ویم چې زه دیندار یم، دی دیندار نه دی. څلورمه شوه. او پنځم نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې کم قوم چې د الله تعالی په قرآن باندې د پیغمبر په حدیث باندې یعنی په شریعت باندې فیصلې نه کوي، کم قوم چې فیصلې په شریعت په اسلام باندې نه کوي، زما ستاسو فیصله ده په ځمکه باندې مقدمه ده، د مثال په طور د نکاح څه مقدمه ده، د پیسو څه مقدمه ده، د ځمکې مقدمه ده، بله څه مسله ده، بله مسله ده. خو لکه مطلب دا دی چې څه مسله او څه فیصله راغله او دا فیصله د الله په حکم باندې، د الله په قرآن او د پیغمبر په طریقه د هغه په حدیث باندې نه کوي، د لارډ میکالې په قانون باندې کوي، د انګریز په قانون باندې کوي، مسلمان او فیصلې د کافرو په قانون باندې کوي. نبی علیه السلام فرمایل په دغه قوم کې به خانه جنګي شروع شي، خانه جنګي به پکې شروع شي، خپله کې به یو بل ولي، خپله کې به یو بل وایي. تاسو خیال دی په توپ باندې مرګونه شروع دي، په توپ باندې، په پرچون نه دي، په توپ شروع دي. 15 کسه وایي دغه د مثال په طور فلاني ځای کې جنګ ونښته پکې 15 کسه مړه شو، دا اخبار ګورئ تاسو. فلاني ځای کې جنګ وشه دوره پکې یو طرف نه مړه شو، دوره بل طرف نه مړه شو، فلاني ځای کې جنګ وشه دوره پکې مړه شو، دا وشو دا وشو دا وشو. کله چې کم قوم کې دغه مسله رااله چې مثال دا قوم د الله تعالی په قانون باندې فیصلې نه کوي، د خدای په قرآن او د پیغمبر په دغه باندې فیصلې نه کوي، سوچ کوي چې زه دا کیس ګټم خو که چېرې اسلامي طریقه شي بیا خو یې بایلم نو وایي دا زه به په انګریزي قانون کوم. لکه مثال په طور یو سړی دی چې هغه ته پته ده چې دا زما دا وارث چې دی دی میراث نه وړي، دی د پلار د مرګ نه مخکې مړ دی، دته څه نه میلاویږي، نو یاره انګریز په قانون کې خو ته میلاویږي، نو د انګریز په قانون باندې فیصله وکړو، که لړ به شو عدالت ته، نو هلته کې چې فیصله وشي نو هغوی ورته وایي د دوی سره رسي، هلکه د دی خو د پلار نه مخکې مړ دی، د بچو څنګه رسي، وایي نه د انګریز په قانون کې رسي. دا فیصله تا د خدای په قانون نه کړو. نبي علیه السلام فرمایي چې کله د خدای په قانون فیصلې نه کېږي، هغه د ځمکې ده، که هغه د جایداد ده، که هغه د کور ده، که د مال ده، که د نکاح ده، که د طلاقو ده، که هره مسله ده، خو چې هغه فیصله د خدای په قانون نه کېږي، په دغه قوم کې به خانه جنګي اخته شي، دی به خپله په یو بل باندې نښتي وي او د یو بل وینې به تویوي. دا قسم محترمو دا حدیث 15 سنه عبدالله بن عمر صاحب بیان کړي دي، 15 واړو تفصیل کوي چې دا 15 واړه په دې قوم کې نن سبا موجود دي. موږ لټو یو څه او دی بل څه، موږ وایو که دا چلو شه نو دا کار سم شي او که دا چلو شه. محترمو که دا چل او که دا چل نه دی، که چېرې د الله په قرآن باندې د پیغمبر په طریقه روان شو نو کار به سم شي. که موږ سم شو، موږ دیندار شو، موږ د خدای حکم ته او د الله د پیغمبر هغه طریقې ته غاړه کېښوده او هغې کې زه بایلم نو بایلم، هغې کې زه ګټم نو وګټم، خو کار به سم شي. او که نه چېرې زه په خپل طبیعت ژوند تېرو مدوم چې دا وشي نو کار به سم شي، دا نه سمېږي. الله ذوالجلال ما او تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. الله ذوالجلال دغه غیبونه او دغه مصیبتونه زموږ د دې معاشرې نه وباسي. خدای پاک د قرآن او د حدیث ښکلې هواګانې فضاګانې په دې ملک کې جاري او ساري. خفه کېږئ نو ما تاسو ته مخکې ویلي ماجتي کوم دی او دا یو څو خبرې دي وجې دا دومره ډېر مېلمانه راغلي وو. بل دا وه زمونږ په دې چم کې داسې یو نوجوان د دنیا نه رحلت کړی دی او داسې د سوس په مرګ باندې تللی دی چې زمونږ د ټول چم دا زړونه یې خفه کړي دي او ډېر زیات دردونه کړي دي.
یو ښکلی نوجوان و بجلی ونیسه او په هغې باندې هغه شهید شو. نو ما ویل چې هغه ته په دې منبر باندې یو دعا وکړو. نو دغې دپاره دا څو خبرې مې وکړې. الله دې ما او تاسو ته عمل توفیق را نصیب کړي. اللهم آمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه. الہ العالمین دې جمع کې چې څومره مسلمانان شریک دي خدای ټولو ته دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ ورکړي. الله د ټولو مشکلات حل کړي. په کورونو په مالونو په اولاد او په رزق کې د ټولو الله برکتونه واچي. الله ذوالجلاله د چا څه پریشانۍ یا پریشانۍ یې ختمې کړي. خدای د چا بغض حسد دی په محبت سره بدل کړي. چا دشمنۍ دي په دوستۍ سره بدلې کړي. د چا غریبي د حلال مال رزق ورته ورکړي. د چا اولاد نشته نیک عمل اولاد ورته ورکړي. د چا چې اولاد شته خدای نیکان صالحان دینداران یې کړي. رب العالمین زموږ د ټولو مشکلات حل کړي. یا الله دغه نوجوان چې د دنیا نه رحلت کړی دی الله ذوالجلاله شهادت ورته مبارک کړي. خدای ته په خپل قبر کې خوشحاله کړي. د هغه په جدایۍ سره د هغه مور ته پلار ته او کور والا ته بچو ته د ماماګانو ته خپلو خپلوانو ته چې کوم دک او صدمه رسېدلې ده رب العالمین د هغوی په دې زخم باندې خدای ته مرهم پټای کړي. الله ته ورته صبر جمیل ور نصیب کړي. په صبر جمیل ورته اجر جزیل ور نصیب کړي. رب العالمین تا زخمي کړي دي او ته ورته صحت ورکړي. الله ذوالجلاله ټولو ته خدای صبر جمیل ور نصیب کړي. زموږ د ټولو مشکلات حل کړي. خدای زموږ د ټولو حاجتونه برابر کړي. خدای زموږ د ټولو اخره خاتمه کامل ایمان سره کړي. وصلی الله تعالی